د ګناه اثر دا ګرم دی. ادي وجنا روایتو کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو نسخه ښودلې ده، کله چې د قار درغې اوبه وڅښه، غوسه درله اوبه وڅښه. ترتیب دا دی چې کله کور کې مشر داجي یا بیبي قار شوه یا د وړو مور قار شو، زر وله وړو ته یې په منډه ولګي اوبه یې وڅښه، غلې غونده کې چې پته ورته نه لګي اوبه وله ورکړه. دغه وخت کې انسان لم غواړي اوبه. تاسو ګورئ کله څوک قار شي که ډېر هم قاري نو اوبو ته لاس کوي، اوبه څکي. دا د انسان فطرت دی. بهرحال د دې سره د انسان غوسه سړه شي، د ګناه هغه اثر کم شي. غوسه کې دا غوسه انسان ګرموي که نه. دویم جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دویم عمل ښودلی دی. په ګناه کې دا ګناه شیطانی عمل دی، شیطانی کار دی چې د شیطان وسوسه وایي چې کم سړی قار شي دې ولاړي نو کېدی نه وي، که بیا هم غوسه سړه نه شو نو سم دی. شیطان کې چې اثر دی یو خو دې د اور نه پیدا دی، ګرمایش پکې دی. دویم ده کې غرور دی، چوتیږي اور هم چوتیږي بره غرغنډې وي. وي دې د سملي د ملاسې سره به د ناستې او د ملاسې سره به ده کې عاجزي راشي، چې کله پکې عاجزي راشي غوسه به دې پخپله ختمه شي. تاسو په دې باندې ازمیښت هم وکړئ چې کوم سړی قار شي خلک ایسته کښېنئ، ته لږ کښېنه مشره لږ کښېنه خدای به خیر کړي، غوسه ورو ورو ختمه شي. تاسو هم کله غوسه راله نو ولاړ یې کښېنئ، ځکه انسان په غوسې په وخت کې داسې خبرې وکړي چې وروسته په هغې باندې ټول عمر خفه وي، داسې عمل ته وشي ټول عمر انسان بیا خفه وي. نو هغې نه ښه خبره ده سړی زر کښېني، غوسه هم سړی شي، د نقصان نه هم بچ شي. انسان چې کله غوسې په دې وخت کې شیطان د باندې کوشش کوي داسې د خولې نه خبرې راوځي، داسې یو عمل وکړي چې په هغې باندې انسان بیا د دنیا هم نقصان وشي او د آخرت هم نقصان وشي.